سلویخ کسان داسی وی قلوبهم علی قلب ابراہیم علیہ السلام چې داغی زلونه به د حضرت ابراہیم علیہ السلام د زړه مبارک پشانی یدفع الله بهم العذاب عن اهل الارض الله ردی په خاطر او په وسیله د زمکه والو نه عذابونه پورته کوي یقال لهم الابدال وغیت ابدال ویلی شي قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لگ وضاحت فرمائی انہم لم یدرکوها بصلاۃ ولا بصوم ولا بصدقۃ دی چې دا کومه مرتبه مندل د ابدالو د منځونو په کثرت سره نه مونږ چې ګنې ډیر نفلونه کوي د ډیر روجو په کثرت نه د مندل چې دیګ نفلی روجي ډیر نسی ولا بصدقه د پدې نه د مندل دا مرتبه چې ګریدي صدقې خیراتونه ډیر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبر وکا قالوا یا رسول الله فبما ادركوها نو صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه تاسو کو چې قربان دا رتبه دی په کوم سیز باندې مندلې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې قال بالسخاء والنصيحه للمسلمين اوري یو په سخاوت سره او بل په خیر خواهی رسول د مسلمانانو سره په دې دوه سيزونو باندې دا مقام حاصل کړي دي دا مرتبه حاصل کړي اوس بسو کوی چې مخکې دی چې ولا بصدقاتن په صدقې سره دا مرتبه نه مندلې ډیر والی په وجبانی چې ډیر صدقه کوي او دلته دی چې په سخا سره نګوري یو صدقه ده او یو سخا ده سخا ده عام ده هغه داسې ده لکه مثال تاسو ټول الحمدلله عالمان یې نو تاسو سره ډېرې پیسې نشته تنخواه ده ډېره څوک نه درکوي خو چې دا خپل علم چاته رسوي دا سخا د علم ده اور دې ته سخا د علم هر یو کس ته چې کم کمال الله ورکړی دی هغه کمال خلکو ته رسوي نو دا د دغه کمال سخا ده مخلوق خدا ته فیض رسوي په خبر ورسید نو نبی علیہ السلام مبارک سمرا یو عمیقه خبره وکړه چې یاره قال بالسخاء والنصيحة للمسلمين یو دی کی دا کمال لے چې د سخا معامله شړي او بل خیر خواهی مسلمانانو ترسي د دې د خیر خواهی د نصیحت په خبرو باندې خلق په سم لار باندې راوړي نو د دین بل فیض زیات کم یو کې دیش په دې وجه الله د ابدال ته د مرتبه او مقامات ورکړي اومدارنګ بل روایت چې امام طبرانی رحمت الله تعالی علیہ په معجم کبیر جلد نمبر 18 او صفحہ نمبر 65 کی ذکر کړي او اسمی په مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 63 کې نقل کړي عن شهر ابن حوشب قال ثم لما اهل مصر صبوا اهل الشام حضرت شهر بن حوشب رضی الله تعالی عنہ فرمائے چې کله د مصر خلکو د شام خلکو ته کنځلې کولې بدر دی ورپسې وي صبوا اهل الشام دی اهل شام پسې کنځلې کولې بدر دی ورپسې ویلې فاخرج عوف بن مالک رضی الله تعالی عنہ نو عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آغا مبارک سچلو کو فاخرج عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رأسه من ترسن د خپل ډال نه سر مبارک را بهر ک عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ د خپل ډال نه خپل سر مبارک را بهر ک ثم قال بی فرمای یا اهل مصر اے د مصر والو انا عوف بن مالک ما ورز عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یما لا تسبوا اهل الشام اهل الشام پس کنزل خیری مکوی بدرت موای فانی سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقینا
ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې فیهم الابدال په دې شام کې ابدال دي، الله اولیاء دي، وبهم تنصرون وبهم ترزقون، دا غي په سبب باندې، دا غي په وجه باندې، دا غي په خاطر او وسیله او توفیل باندې تاسو سره مدد کیږي او تاسو ته رزق درکولی شي. د چا د برکته چې چاته رزق ملاویږي، نو ګوره مسله خدا ده چې من لم یشکر الناس لم یشکر الله، چا چې د خلکو شکریا ادا نه کړي د الله شکریا هرګز ادا کولی نشي. چې د چا د برکته تاسو رزق ملاویږي، د چا د برکته پتا بارانونه وریږي، د چا په خاطر چې د تاسو سره مدد کیږي، د چا د خاطر تانه عذابونه پورته کیږي، ته اوس هم د هغې شکریا نه ادا کې. اوس صحیح وکنه سره لري کې دغه کسان چې د هغوی په برکت باندې دومره فیدې مخلوق خدا ته ملاویږي، او ته بیا هم د هغې احسان نه مانې، او دا ژبه دې اوږده کړې ده، هغې پسې غیبتونه کوې، هغې پسې خبرې کوې، ته به سبا الله ته څه جواب ورکې؟ ته به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه جواب ورکې؟ ټیک ده، ته به ډېر لوی سړی، ته به د ولي نه یېرېږې، ته به وې د هغه هم دوه لاسه دي زما هم دوه لاسه دي، د هغه هم دغه خوله ده او زما هم ده، د هغه هم دغه سر دی او زما هم دی، خو دا قیاسونه به نه کېږي. نه د خر هم دغه سر شته او ستا هم شته، د سپي هم دغه سر شته او ستا هم شته. ګوره څوک چې یو معصوم وویني چې ورانې کوي او دی راپاسي و لاس اوچت کړي، هغه معصوم له ګزار ورکوي او بل پې اواز وکړي چې نه ګزار ورنه کړي. ولې؟ دا ګورې تانیدار صاحب زوی دی، اورې نو دی بیا ګزار ورکوي چې ګزار ورکوي، ورته خیال کوه ګورې ګزار ورنه کړي. ولې؟ د مجسریټ صاحب زوی دی، بیا دی ګزار ورکوي، دی د ماشوم نه نه یېرېږي، دی د مجسریټ صاحب نه یېرېږي، دی د ماشوم نه نه یېرېږي، تانیدار صاحب نه یېرېږي. او که دی ورته ووایي چې ما ګزار ورنه کړي، ګورې ولې؟ دا د پپو خان زوی دی، اوس پته ده ورته که ګزار مې ورکړه سبا راله خانه تس نس کوي، اورې نو دی د دې ماشوم نه نه یېرېږي، دی پپو خان نه یېرېږي. اب بدماش دی، دا د ډبنګي زوی نو دی د ده نه نه یېرېږي، ډبنګي نه یېرېږي. په خبر ورسېد نو تم لږ د خپل سر کې لږ عقل پیدا کړه، لږ سوچ وکړه، فکر وکړه. زه ټیک د ولي تا ته اسم نه ښکاري، خو لیکن لږ سوچ وکړه چې دا د چا ولي دی، دا د چا ولي دی، د ده په سر باندې څوک غیرت کوي؟ الله کوي. نو الله نه لږ ویرېږه، مه وباسه د خولې نه ګاډې وړې خبرې دی خلکو په باره کې. یاره زمونږ یو ملګری دی، ذهن ته مې دا خبره راله، ناصح مقبلي جان نومې دی، تاسو یې پېژنئ، شاعر دی. هغه یو کلام جوړ کړی، په هغې کې یو ډېر ښکلی شعر ویلی و، وی چې ښه ورسره نشي کولی بد ورسره مه کړه، چې ښه ورسره نشي کولی بد ورسره مه کړه، جاهله نور ناسخ مقبلي جان مه تنګوه. اورې چې ښه ورسره نشي کولی نو بد هم ورسره مه کړه. دا چې بیعتونه ترې نه نشي کولی، خدمت یې نشي کولی، اوراد یې نشي لوستی، د الله جل جلاله د دوستانو، نو بس بې ادبي خو یې مه کوه که نه. نو چې دا څوک په دغه کې مبتلا دي، دا موږ ته ازلي بدبخته ښکاري. ځکه چې عوف بن مالک رضی الله تعالی عنہ څومره زبردسته خبره وکړه. په مصر کې دی، مصر والا لګیا دي، د شام والو پسې بدې ردې وایي. نو دې مبارک لګي شو، فاخرج عوف بن مالک رضی الله تعالی عنہ رأسه من ترس، د خپل ډال نصر مبارک را بهر کړ،
ثم قال یا اهل مصر، بیا ورته وی اے د مصر والو ما ته وګورئ لږ، انا عوف بن مالک، زه ګورې عوف بن مالک رضی الله تعالی عنہ یم، څه معمولي سړی نه یم.